پوښتنه کوم چې نن سبا زمونږ د ملک د روزګارونو ته څنګه ګورئ، بل زمونږ خلک دلته کې انویسټمنټ نه کوي که نه، آیا خلکو ته څه میسج ورکوئ؟ یاره دا زموږ یو ډېره غټه بدقسمتي ده. په پاکستان کې الحمدلله هر څه شته او د هر څه دپاره چې انسان په ښځله باندې په روغ نیت باندې منډه تړله ووایي نو پای کامیابېدی شي. دا بلال په خپله انجینرینګ کړی دی او د ده یو سوچ دی چې زه په دې خپل الهي کاروبار شروع کړم. نو دا ټولونه راغونډ شوي دي، ختم القرآن شو، تا ورته تکلیف وکړو راغلی، موږ ورته راغلي یو، صرف د ده زړه د لاسۍ دپاره چې او انشاءالله دا شی به کامیابېږي. نو دغه شان زما د غونډ نوي کول ته دا خاص دی چې خپل تعلیم وکړي، خپلې پوهې دپاره، د پیسو دپاره نه، خپلې پوهې دپاره. او هغه تعلیم چې کم دی په هر څه وکړي چې په هر فیلډ کې وي، دی یو داسې کار شروع کړي چې کم باندې د نسل ته، د رور ته، د خور ته فایده وي. زه چې دلته که نه تعلیم وکړم او بهر ته لاړ شم نو زه بهر یو همسایه ټایپ کس یم، زه هلته صرف ځان له څه کولی شم، بل چا له څه نشم کولی. په پاکستان کې الحمدلله مواقع شته، گو چې نن سبا حالات لږ سخت دي، تکالیف دي، خو دا تکالیف موږ په خپله باندې انشاءالله حل کوو. دې ملک لپاره منډه وو، دې پر منډه تړلی وو، د خپل ورور مدد کوو، ابه زما مدد کوي نو دا موږ مخکې ځو. د دې خټ کې جي او تاسو څنګه چې خبره وکړه که نه، دې وخت کې موږ د حالت جنګ کې وو، هغه افغانیان راځي دلته کې چې کوم دي زموږ باندې کومې حملې اټیکونه کېږي په ماشومانو، په ښځو، په زنانو، څه نظر ساتئ لکه څه کول پکار دي؟ یاره زه به بیا ووایم دا بدقسمتي ده او د پښتون خصوصي بدقسمتي ده. زما بچی چې کوم دی هغه د قلم د اغوښتو نه مخکې د تماچې چل زده کول ښه ګڼي، هغې باندې برید تاوي. مونږ ته نن سبا یو داسې د انټرنیشنل بلکې پښتو کې بین الاقوامي داسې یو شی راپېښ دی چې کفار چته هم د مسلمان ګټه چته هم نه راغوښتی. او بدقسمتي زموږ دا ده چې موږ په خپله مسلمان تقسیم یو، که افغانستان دی، که ایران دی، که پاکستان دی، ټول مسلمانان یو. خو موږ بدقسمتي دا دی چې موږ خپل رور نه لرې شو او د هغې د وجې د اسلام نه لرې شو، او چې د اسلام نه زموږ لرې شو نو موږ ته دا خپل رور عزت خپل عزت نه ښکاري. که د افغاني عزت دی زما عزت دی، که زما عزت دی د افغاني عزت دی. موږ فی الحال چې په دې کې تر څو په دې کې موږ فرق کوو موږ به نه کامیابېږو. نو الله نه به دعا غواړو چې الله په کامیابۍ وکړي. دلته د انډیا دپاره موږ استعمالېږو، د اسرائیلو دپاره موږ استعمالېږو، یا بهر ملک تاسو ذکر وکړو کوم خلک ناست دي په سوشل میډیا خپل ادارو پسې خپل ملک پسې دا پروپیګنډې کېده. دا بدقسمتي ده چې زمونږ بدقسمتي په دې شکل کې ده چې په فوج کې زما رور دی، په پولیس کې زما رور دی، په اف سی کې زما رور دی. که زه هر چا سره بد کوم او دې خلکو سره هغوی په مقابله کې بد کوي نو زما ګاونډی شهید کېږي د فوج په شکل کې، د پولیس په شکل کې، د اف سی په شکل کې. نو زما په خیال دا زمونږ د غونډ قوم زوال دی او د خپل چې تر څو موږ خپلې مټې نه مضبوطې کړې نو موږ په چا باندې انحصار نشو کولی. فوج زما مټې دي، پولیس زما مټې دي، زما فورس زما مټې دي. د موږ له پالیسي هر څنګه موږ د هغوی مرسته پکار دی او په دې کې به انشاءالله د خلکو د خدمت لپاره زموږ لومبنی موټیو وي. دا زما خوری دی بلال خان انشاءالله، او د په لار باندې څونه مسافر ځي انشاءالله د هغوی دپاره، د مېلمنو دپاره ټول ویلکم دي جي، او د یار دوست دپاره دلته کې چې څونه زموږ د میډیا والا کسان دي، دا چې څونه زموږ ختم یې وکړو، ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې دوی راغه قیمتي ټایم موږ له خپل ټایم راکړو او د وینیو مطابق دا پروګرام برابر کو. نو ستاسو ډېره مهرباني او انشاءالله د خدمت په تاسو ته هېڅ قسمه کمي نه راځي. او بلال خان به جي خپل حد الوسع کوشش کوي چې تا ریټونه یې سم وي، کار یې صفا وي، خوراکونه یې مزدار وي او ستاسو ټول خدمت کې کوشا وي. جي ډېره مهرباني. په دې لږې خبرې وکړه که نه، انویسټمنټ دلته خلک نه کوي، بهر ځي پیسې بندوي، لکه دلته د هوټل وکړه دې څونه خلکو ته به روزګار ملاویږي، څومره ضرورت. او بالکل دا ډېر ښه خبره ته وکړه. زموږ په چارزه کې دا اپروچ دی چې موږ مردان ته ځو، پېښور ته ځو، خو په چارزه کې چې کله کاروبار موږ شروع کړو نو هیله موږ خاص توجه نه ورکوو. دا زموږ ډېر غلط اپروچ دی، ځکه چې زه اوس هم لکه مطلب یو مېلمه زما راشي نو د په چارزه کې داسې د ناستې پاستې ځای نه وي، یو ښکلې د حیا پردې د پښتونولۍ حساب سره. نو د هغې دپاره کې هم دا ډېر ښه پرمختګ دی چې زموږ او بل دی کې چې کوم څونه سټاف دی به لوکل وي، د هغوی دپاره هم ښه خبره ده. نو د چې په یو کور ته یو کس نوکر کو نو یو خاندان دی په روزګار کو، د هغې دپاره هم دا ډېر ښه اپروچ دی. او انشاءالله چې دې سره به ترقي نور هم راځي او د دې شي نه به خلک اثر علي او نور هم زیات کارونه شروع کوي. دا بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بلال خټک دی، زه سات آباد اوسېدونکی یم او موږ دلته د علاقې دپاره یو روزګار وروړو هوټل په شکل کې چې دلته به خلک راځي، خلک لرې لرې ځایونو ته ځي، نو دلته به خپل علاقه کې زموږ به ښه لکه
د دې ځای څه لوکل خلک دي دلته به کار کوي بار ته ضرورت نشته دلته به علاقه کې کار کوي اور دا د ګراوند ته بالکل مخامخ دی د عثمانزو بایپاس تورمزو بایپاس باندې دا کرکټ ګراوند دی د سره هوټل دی ټوټه چای سره کاریګران د کم ځای دي او څومره خلک دي سپیشلیټی تاسو څه ده او زنده مچ کوم تاسو سره ده موږ سره خو زنده مچ دی داسې چکن دی او نور پلاو وغیرہ دی نور هم داسې آیټمز دي چې دلته به لکه 400 کې به هغه یونیک آیټمز وي ان شاء الله او زموږ سره خو سونم سټاف دی دلته کنه هغه ټول زموږ د علاقې لوکل خلک پي زموږ خپل اپروچ دا دی چې زموږ د علاقې خلک چې کنه هغه دلته پکار شي هغه چې بار ته ضرورت نو خدای چې دلته کار کوي